ازادي څومره لوی نعمت دی. دغه نعمت تاسو پوښتنه وکړئ د هغه خلکو نه چې خپل ملک نه لري او خپل وطن نه لري او د ملک او د وطن په ارمان باندې هغوی غمجن دي. د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ. د الله تعالی په نعمتونو کې یو ډېر لوی نعمت چې دی دا ازادي ده. او دا نننۍ ورځ د 14 اګست دا د تشکر ورځ ده. دا د الله تعالی په دربار کې د شکریې د ادا کولو ورځ ده چې الله تعالی مونږ او تاسو ته د انګریزانو د غلامۍ نه آزاد کړو او بیا مونږ ته یو پروګرام جوړ کړی و چې د هندوستان او د هندوانو په غلامۍ کې راوستو. د هغې نه خدای پاک آزاد کړو او مونږ ته الله تعالی د مشرانو په کوشش په حمایت په منډه او په جدوجهد سره دا ملک پاکستان الله تعالی مونږ او تاسو ته راکړ. او په دغه ملک کې څومره د خلکو قربانۍ شاملې دي، څومره د خلکو وینې شاملې دي، څومره د خلکو جدوجهد شامل دی، څومره د خلکو پښتو او غیرت شامل دی. هغه د تاریخ مصره جواهرلال نهرو چې کله خیبر له راغلی و او لوړګي له راغلی و او دا پیغام یې راوړی و چې پاکستان ته ضرورت نشته، یو متحده هندوستان کې به سره اوسېږو. نو تاسو ته د ځوانانو ته د یادي چې هغه وخت کې د مونږه مشرانو د هغې استقبال د هډوکو په عامل سره کړی و چې هډوکي ورته په غاړه کې ور اچولي وو. انشاءالله تعالی نن هم هر هغه څوک چې د پاکستان په خلاف وي، هر هغه څوک چې هغه د دغې ملک او د دغې خاورې کمای کوي، هغه څوک چې د ما د دغه شنې هلالي جنډې د دې کمای کوي، هغه دپاره د قبایلو په زړه کې هېڅ ځای نشته دی. قبایل محب وطن پاکستانیان دي. د قبایلو د دغې وطن سره د دغې خاورې سره مینه ده او ډېره بې کچه مینه یا ملک پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف عمران خان عمران خان نن دې مونږه یو پاکستان پاکستان پاک فوج پاک فوج الحق قادری الحق قادری نن ورځ د مونږه صرف یو ناره ده، د مونږه ټولو صرف یو پارټي ده، هغه پارټۍ نوم دی پاکستان. مونږه د پاکستان یو، پاکستان د مونږه دی. د مونږه په منځ کې که څه سیاسي اختلافات وي هغه یي، خو پاکستان په باره کې مونږه ټول یو یو انشاءالله تعالی. بل اصل ته چې کله دا ملک جوړېده په هغه وخت کې د آوازو چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله. او یا کاله پس عمران خان د ریاست مدینه چې کوم تصور ورکړی، دا هغه تصور و چې کوم د پاکستان د جوړېدو په وخت کې و. انشاءالله تعالی پاکستان هغې بنیاد ته چې کوم د ریاست مدینه بنیاد دی، هغه بنیاد طرف ته بیرته واپس تلونکی دی، واپس هغې طرف ته انشاءالله تبارک وتعالی روان دی. او دا ټول اقدامات چې کوم مونږ او تاسو وینو، که صحت کارت دی، که پناهګاهونه دي، که یو نصاب دغه ملک له ورکولو، نصاب تعلیم له ورکولو خبره ده، که په نصاب تعلیم کې د قرآن پاک راوستلو خبره ده، که نصاب تعلیم کې د سیرت النبی بطور مضمون شاملولو خبره ده. دا ټول د هغې بنیاد طرف ته
پرمختګ دی کوم بنیاد چې دی د ریاست مدینه انشاءالله تبارک وتعالی زه یو ځل بیا ستاسو د خپل وطن